بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه وسلم المار بشكل نو دین مخکې مونږه دا خبره کړې وی چې الله تعالی نه امیدي دا کفر دی او دغه شان دی الله تعالی د عذاب نه بیری کېدل دا هم کفر دی په دې باندې انسان کفر ترسي او دای مبارک ایتونه ویل فلا یامن مکر الله الا القوم الخاسرون او انه لا یأس من الله الا القوم الكافرون بیا دغه شان دی مونږه دا خبره کړو چې نجومی تتلل او کاهن هغه تعریفونه کړو چې دا څه ته وای د آینده زمانه مبارک خبر ورکړي غیب خودی ته ویل کېږي چې بغیر د سوالاتنا بغیر د ذریعینا خبر ورکړي نو دې ته غیب ویل کېږي او یو غیب یو انباء الغیب په انباء الغیب کې او په غیب کې فرق دی په علم الغیب او په انباء الغیب کې علم غیب خاصه الله تعالی دا الله تعالی د خپل ذات نه ما سیوا اچا ته د طاقت قوت نه ورکړي چې په غیب باندې پوښي انباء الغیب د غیب نه خبر ورکول د غیب نه خبر ورکول یا خو د فرشتي په ذریعہ سره کیږي یا د آلات په ذریعہ سره کیږي یا نور څه ذریعہ ها نو نن سبق کې زمونږه د اهل سنت والجماعت د معتزله سره په یو خبره کې اختلاف ده چې موږ وایو معدوم دا څه شی نه دی معدوم یعنی هغه څه چې هغه موجود نه وي هغه څه چې هغه وینه کنه نو دوه خبرې دي یو دا ده چې معدوم څه په خارج کې ثابت نه دی معدوم څه په خارج کې ثابت نه دی او دویمه دا ده چې معدوم ته شی نه ویل کېږي زمونږ مسلک دا دی چې معدوم ته شی نه ویل کېږي شی د شیز اطلاق د شی اطلاق دا په معدوم باندې نه کېږي او دویمه خبره دا ده چې دا دغه دي معدوم دا په خارج کې ثابت نه لري مصنف رحمت الله علیه او چې کوم عبارت ویل لري نو ول معدوم ليس بشيء معدوم د سر ناړو څه شی نه مطلب دا چې یو خدا چې معدوم په ثابت کې خارج نه لري او دویم چې نه دا شی نه لري په معدوم باندې لسیس اطلاق کیږي او کنه کیږي نو معتزله وایي چې په معدوم باندې د شی اطلاق چې نه دکېږي پوه شو به باندې نو دلته کې دی وایي والمعدوم ليس بشيء معدوم ليس بشيء ايش شی نه لري وان اريد بشيء الثابت المتحقق وای کده شینه مراد و مطلب دی یو خدای چې په خارج کې متحقق ثابت وي ایو د شینه مراد معلوم وي نو کدا دینه مراد معلوم وي نو بیا خو جو صحیح دی د شی ویل کېږي خو کوي اوس د سی وی چې هغه په خارج کې متعین وي په خارج کې ثابت وي نو بای باندې بیا شی اطلاق نه کیږي وای ان اريد بشيء الثابت المتحقق کچرتی د دې شینه مراد نه ثابت او متحقق وي علامه ذهب الیه المحققون چې تدې دې ته محققین چا سوي من ان الشیئیه تسابق الوجود والثبوت چې دا شیئیت دا مترادف ده تسابق معنا مترادف ده د وجود او د ثبوت ولا عدم يرادف النفي او عدم جنن دا د نفي مترادف ته فهذا حكم ضروري نو دا یو ضروري خبره ده په دې باندې دلیل ته بیا ضرورت هم نشته نو بیا په شی باندې د معدوم باندې بیا د شی اطلاق کیږي الهغه پوه شو به باندې لم ينازع فيه وبدی کی منازعه نه کړي الا المعتزله القائلون مگر معتزله چې هغه دا خبره کوي بان المعدوم الممكن ثابت في الخارج چې معدوم ممکن په خارج کې ثابت دی هغه چې اوس معدوم نه په خارج کې راغی بیا ثبوت نه راځي خارج کې راځي ثبوت نه راځي وان اريد ان المعدوم لا يسمى شيئا او دا خبره کوي چې اراده دا وکړي شي چې معدوم ته شی ویلېږي او کنه ویلېږي نه چې معدوم ته شی نه ویلېږي فهو بحث لغوي نو دا لغوي بحث ده مبني على تفسير الشيء اذا مبني ده په تفسیر د شی باندې بانه الموجود او المعدوم چې دا شی موجود ده که معدوم ده او ما يصلح او ما يصح ان يعلم او يخبر عنه نو ایاسی کیږي د دې نه خبر وکړي شي فالمرجع الى النقل وتتبع موارد الاستعمال نو دې رجوع کیږي نقل طرف ته او دغه شان د استعمال مواقع پوه شو مې باندې نو موږ به تتبع او تلاش وکړو نو موږ په قران مجید کې وکړل چې هر یو څه د اشاعره او مذهب داره چې هر یو څه دا موجود دی او هر موجود چې دا شی دی لکه الله تعالی فرمایي اولا يذكر الانسان ان خلقناه من قبل ولم يكن شيئا چې دا انسان دا خبر نه دی چې موږ یې پیدا کړل او د دینه مخکې دې شی نه نو چې مخکې شی نه په معدوم باندې شي اطلاق نه لګل پوه شئ یعنی مخکې دې موجود نه ولم يكن شيئا معنا ولم يكن موجودا ویم دا کنه چې لکه
اهل عرف او لغت والا چې کله ویل شي چې الموجود شیء موجود یو څه ده ناغو دا قبلې وکړه ورته وایي چې الموجود ليس بشيء نه دا قبلې او معدوم دا شنه پوښتنه مې باندې بیا په دې باندې اعتراضات دي چې الله تعالی وایي ان الله على كل شيء قدير بشک الله تعالی پر څه باندې سره قادر دی نو دا الله تعالی او قدرت په موجود باندې نه ځکه موجود باندې ځکه موجود چې ایجاد د موجود دا محال دی نو جواب ورکړل شوی چې ایجاد د موجود او وجود سابق سره نه بنوي وجود سره دا او بل ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله فوجو د دې جواب دار چې دلته بیا په اعتبار د ما يقول الیه سره دې ته ویل شوی دي یعنی په کوم ځایونو کې چې په معدوم باندې د شی اطلاق شوی دی په معدوم باندې شی اطلاق شوی دی نه په اعتبار د ما يقول الیه دی پوښتنه مې باندې لکه باندې پوښتنه لکه ولا تقولن لشيء و اذا يوسف ببارک دا مو چې زبر کوم چې شوی نه ته مو یې کوم نه لکه په معدوم باندې شی اطلاق شوی دی نو په کوم ځای کې چې په معدوم باندې شی اطلاق شوی دی نه په اعتبار د ما يقول یعنی په مجازي معنی سره شوی دی او یا لکه ان زلزله الساعه شيء عظيم بشک د قیامت زلزله لو شی نه شیخ ولا موجود نه دی زیاده قیامت زلزله قول عقل نه نو معدوم دی شی ویل نه نو وی دیتا دا شی ویل په اعتبار د ما يقول الیه سره دی اذن مجاز په علاقه کې ولا کړه لکه پوښتنه مې باندې نو دا اشاعره مذهب دار چې معدوم ته شی نه ویلږي پوښتنه مې باندې ها اوس بل خبره وفي دعاء الاحياء للاموات چې مړو ته ایثال ثواب دارسي او کنه رسي دعاګانې ورته رسي او کنه رسي نو زمونږ مسلک دا د اهل سنت والجماعت چې مړو ته انسان دعاګانې کوي نو دا دعاګانې دي ته رسي او په دې کې لګره صلات الجنازه دا غوړه مشروع شوی دی لپاره دا کله صلات الجنازه چې مړو ته دې ثواب نه رسي نو بیا وسره د جنازه ولي کوله او یا احادیثو کې موږ اوس وایو احادیث وو وایو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې باندې یو سپیشل کسان جنازه وکي نو الله تعالی د دوی سفارش قبلای نو ایثار ثواب رسي آیت معتزله چې نه د ځان د لپاره درې دلایل پیش کړی دي او هغه ایثار ثواب نه مني درې آیتونه دلیل کړه جوابونه ورکو وفي دعاء الاحياء للاموات او دعاء د ژوندو مړو لره وصدقتهم او دغه شان دي د ژوندو صدقه د مړو ته طرف نه عنهم دې اجر مړو نه نفع لهم دا نفع ور کوي دې مړو ته خلاف للمعتزله معتزله دې نه هغه اختلاف کوي معتزله دا لپاره درې دلیل پیش کوي پای کې اول نه دلیل لري بان القضاء لا يتبدل چې قضا فیصله جننده نه بدليږي قضا نه بدليږي او دا ایثار ثواب هم د قضا او ایثار نه بدليږي نو ورته وایي کنه چې کله شارع وي چې ایثار ثواب قبليږي او دعا قبليږي نو عمل په لازم دی او دا قضا چې نه کنه دا مبتل الاسباب نو بیا خو پکار دا چې دا معتزله د سر نه اسباب استعمالول نه ها روټي خوري د مړخ د پاره ځکه وای چې دا روټي خوراک د مړخ د پاره دا سبب دی نو چې دا اسباب نه مني نو بیا پکار ته روټي مخره کنه دا شان دي چې دی وای چې راځه تګې شوې ما نو دعا کو چې خدای مې موړږي نو دعا کوم غوړه سبب لري چې وب بس کوم نو ته سبب نه مني نو بدی کې نه مني او په دغه ځای کې مني پوه شوې نو چې شارع وای چې را دا ثواب رسي نو بس بیا په دې باندې عمل لازم دی پوه شو کته چې قضا دا مبتل الاسباب ته یعنی دا ایثار ثواب چې نه اسباب لره ختموي نو بیا په کار سره نو اسباب استعمال لګي بل هغه ځان ته لپاره دلیل پیش کوي چې فكل نفس مرهونه بما کسبت چې قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي كل نفس بما کسبت رهینه الا اصحاب اليمين چې هر یو نفس د سکړي دیو پای کې بغاړي یې د به هغه سره چې کوم د نفس کړی دي نو وایي دا آیت لري کنه د دې سیاق سبق وګوره د کافرو په باره کې دي او کافرو په باره کې د مسلمانانو په باره کې نه او دریم نمبر دلیل له لپاره والمرء مجزي بعمله لا بعمل غيره بنده دا صرف خپل عمل باندې بدل ورکول کېږي نه بل په عمل باندې او دلیل لدان لپاره بیانې د قران مجید آیات وان ليس للانسان الا ما سعى چې انسان د هغه سره چې کم چې څه کړي کوشش کړي نه دي جوابونه داري چې یا خدا انسان نه مراد کافر انسان دی یا خدا انسان نه مراد سره کافر چې کافر انسان د باغ سره شي کم چې د مهنت کړه کوشش کړه ده یا دا آیت چې دا منسوخ ده
او منسوخ ته په کوم آیت سره والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء چې کوم کسانو ایمان نه وړي او دلی اولاد دلی تابعداري کړی دا نو اگر چې دا اولاد هغه شند عملونه نه دي کړی خو موږ با د دې نیک انسان په دولت باندې با دا انسان موږ غوي ترسو واش به بلی باندې نو ګوره اگر چې دا غری دي خو دا ګوره وليس الانسان الا ما سعى د دې خلاف دا شو کنه یا منسوخ یا مستاق دغه نو وليس الانسان الا ما سعى دغه مستاق د قوم د ابراهيم او قوم د موسی عليه السلام دی پوښو بلی باندې نو معتزله درې دلیلونه پیش کړل موږ ول درې جوابونه ورکړل و زمنګ دلایل چې موږ وایره د مړو د دعاګانې او صدقې د رسی ولنا ما ورد في الاحاديث الصحيح من الدعاء الا او زموږ د پاره په دلیل کې هغه حدیثونه دي کوم چې په صحیح حدیثونو کې راغلي دي چې دعا غوښتل مړو د پاره خصوصا فی صلاه الجنازه او خصوصا په صلاه الجنازه کې وقت توارث او سلف او سلف جنن بدی سره توارث کړل یعنی مطلب دا چې دا اغستلی دي فلم لم يكن للاموات نفع فيه وکچت د مړو د پاره په دې دای کې نفع نه وي په جنازه کې نفع نه وي په دعا کې نفع نه وي لما كان له معنا نو پر بیا اس معنا بنوا بلا لازم کړی الله پاک وقال عليه الصلاه والسلام ما من ميت نشتره هیڅ یو مړ يصلي عليه امه من المسلمين چې جنازو کې په دی باندې اصل کس د امت د مسلمانانو یو جماعت د مسلمانانو یبلغون 100 چې هغه رسي صوته نو كلهم يشفعون له چې دا ټول له لپاره سفارش کوي الا شفعوا فيه مگر دغه انسان ته د دوه مبارکي شفاعت کولېږي د دوه هغه شفاعت قبولېږي نیو دا چې ګوره سفارش قبولېږي که فائدې نه رسولې نو بیا ول جنازه له حکم له بل وعن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه انه قال يا رسول الله ان ام سعد ماتت شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ام سعد مشويدا فاي صدقه افضل نو كما صدقه بهتر ده نو قال الماء وبا ولا بهتر دي بيان سلام فرمال فحفر بيرا نو ديو کوه وکنو وقال هذه لام سعد ذريا ثواب ام سعد بارده وقال عليه الصلاه والسلام الدعاء يرد البلاء دعاتنا دا ختموي يرد البلاء ختموي واپس کوي صدقه لره مصیبت لره والصدقه تطفئ غضب الرب او صدقه دربغه غصه ختموي نو کا دي مال او دولت او دي خیرات صدقه سفیدن ور کوله نو له به درب غصه ختموله ولې به بلاګه ختموله وقال عليه الصلاه والسلام دا وی حدیث موضوعی دی دا حدیث موضوعی دی موضوعی ان العالم والمتعلم اذا مر على قريه کله چې دا تیر شي په تعلیم او متعلم په یو کلی باندې تیر شي فان الله يرفع العذاب عن مقبره تلك القريه 40 يوما الله پاک دغه مقبره ول نسوک سوره عذاب لري کوي سلوي اخرج خدا حدیث سره موضوعي دی معنا نه جوړ کړل شوی دی والحديث والاثار في هذا الباب اكثر من ان تحصى وبريغي باب کې نور ډېر حدیثونه دي چې هغه نشماره لګيږي لکه حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت ده چې اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث چې کله انسان مړ شي نو درې کسان نه علاوه نور ټول عمل څه شي منقطع شي د دریو کسان د داساورس یو صدقه جاریه صدقه جاریه کوی واسل لاره واسل لاغین خلق وعلم ينتفع به او علم چې داغین خلق د نفع حاصلې او ولد صالح يدعو له اي ولد صالح نیک بچي چې د پر دعا غواړي نو که دعا نه رسېږي نو دې په څه مطلب بل حدیث دا ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي چې يتبع الرجل يوم القيامه من الحسنات امثال الجبال یو سړی د قیامت پر ورځ باندې د غرونو امر نه کوي چې دا براوړي نا وای چې لکه دا دونه نیکی زما په کم ځای کې وي نا ورته ویلې چې ستاره مرګ نه ورستو ستا بچی ستاره بار دعاګانې وکړلې ستا بچی ستاره بار استغفار کو داغه د وجنه تا دا دونه هر څه جنده ملو شوی لکه پوښتنه مې مانی والله تعالی یجیب الدعوات ويقضي الحاجات بلا عقیده د منګراله چې الله تعالی دعاګانې قبلوي او حاجتونه پوره کوي دعا دا چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي الدعاء مخ العباده دعا د عبادت مغز ده او بل حدیث کې الدعاء هو العباده دعا چې دا لګه عاجزي د عبادت ده نو دعا دا په معنی د سوال معنی ده او دې دا دعا چې انسان غواړي کنه نو چې کله هغه په دعا په صفات په دعا باندې غواړي په آداب باندې نو الله تعالی دعا قبلوي خامخا لکه یو په دعا کې ټول اولنې خبره ده
چې د رزق ترنده حلال وي د کپڑے حلال وي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ډیر کړه د خلک د سری چې دعاګانې غواړي او دعاګانې الله نه قبلې حال دار د رزق حرام دی د کپڑے حرام دي د پیسې حرام دي او چې یو ورځ د کېټه د حرام وړي لاړه نو سلوي خو د الله پاک عبادت نه قبل دعا به څه قبول کوي انسان په دعا څنګه قبول شي د دعا د عبادت د قبلولو د پاره د ټول نه لاول نه خبره چې دا نو هغه دار چې رزق حلال انسان ته جننده حاصل وي دویم نمبر دا چې دا انسان دعا غواړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ته الله تعالی دعا غواړي په داسې حال کې چې تاسو یقین لرونکي پاګې باندې چې دا الله تعالی خامخا جننده به قبلې به بل لا چې دعا د عید د آداب دي چې یو خو د دعا وخت چې لکه په تهجد په ټیم کې را فرض مانځنه بعد دا الله تعالی دعاګانې قبلې دعا د کینې نو لاول بتا دا الله تعالی حمد والسلام ان کې لاسونو باندې نامه پوری جننده بوچت کې سینې پوره او الله تعالی ته به کولاو ونیسي او ستا بدل لري چې په دې د لاسونو جما کولاو ولې دا الله تعالی رحمت پدې کې راوريږي او په ما باندې الله تعالی رحمت نازلېږي دعا کې ول د الله تعالی حمد والسلام ان کې دا غي نه بعد به درود شریف وې بیا با خپل دعا جننده به وغواړي په پښتو کې وغواړي په اردو کې وغواړي بهر پاسې کې بهر جبه غواړي او په عربی کې دعا اسرع للاجابت تا ذریعہ الله تعالی قبلې دا د عربی جبه خصوصیت ته په اخر کې بیا درود شریف وې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي موږ فرمایل چې الله تعالی فرمایي چې لکه مالا دغه راځي حیا راځي چې درود شریف چې دا لګتا و انده الله تعالی دې څنګه چې نه قبلې درود شریف خامخا قبلې درود شریف خامخا قبلې د یو جن ودا په دعا کې اول او اخر درود شریف وای او الله تعالی خو غیرتی ساتته الله تعالی له حیا ورځي چې اول او اخر تلنده او قبول کیږي چې باول او اخر کې دعا د وایي دي درود شریف نه الله تعالی له حیا ورځي چې باول او اخر کې قبول کوي او په منځ کې ستاغه تلنده قبول نه کی نه الله تعالی بخا مخا قبلې خو پدې کې دا چې کله یو سیس تغواړي الله تعالی ته زموږ د خیر او د شر پته ده نو په یو سیس تغواړي او پای کې سره بار فائدہ ده الله تعالی ته پته ده چې ته تغواړي هغه تعالی په ټیم مندر کې ویب دارا چې تا الله تعالی ته پته ده چې دا انسان تغواړي د په خیر نشته نه د په خیر نشته نه الله تعالی خو ستاسو دعا نه قبلې خو د دې په وجه باندې بعد دې په ځای باندې بتاله الله تعالی تبه مصیبت را رواني بتا باندې په تکلیف را رواني هغه تکلیف بس نه ختم کی بیماری به نه ختم کی مصیبت به نه ختم کی دریم دادا چې لکه قیامت پر ورځ باندې با یو انسان له الله تعالی ډیر شي انعامات او اکرام دا هر څه به وږي وای دا انسان به چې الله ما په دنیا کې به فرض مونږ کوو اویم چل ولکو او ما خو لکه نور سینې قانون نه لري چې دا دونه نور هر سمات د ست طرف نه میلاو شول الله تعالی ورته وای د فرشتو په درې سره چې دا الله تعالی نه سوال کړو دعا دې کړې وا هغه دعا دې الله تعالی نه قبول کړي نو دا هغه انعام او اکرام ته د اوس میلاو شو وای دا انسان به چې کاش په دنیا کې به ما باندې غمونه راغلي په دنیا کې به ما باندې مصیبتونه راغلي وي دومره درد او تکلیف را ته رسیدلې وي چې د اور په قیچې مې دا غوخي چې دا کټ کړی شوی ما د الله تعالی نو دعاګانې غوښتلې او دعاګانې مې نه قبلې او دا ټول بدله ماته لګي راکړل شوی نو دا ډېر زیات خبر نو دعا په هر ټیم کې غوښتل پکار دي د سینې دی ویل پکار چې الله تعالی زما دعا نه قبلې ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث قدسی دی انا عند ظن عبدي بي و اذا خپل بنده سره داغه د ګمان مطابق چې نه دا وروي ساتم کده و چې زما دعا نه قبلېږي نه قبلېږي جو الله تعالی وایي ټیک نه به قبول ما چې ته نه قبلېږي جو صحیح ده نه دا بنوي چې دعاګان نه قبلېږي خدای ته به سوچ کې چې زما په غوښتو کې خو سفر حق نشته ده زما د غوښتو طریقه خو مال نه راځي د غوښتو طریقه به زده واښوي او د ټول نه اصل خبره بګیدار چې رزق حلال نه نو بیا ځان کړهو مو وسه والله تعالی یجیب الدعوات ويقضي الحاجات الله تعالی دعاګانې قبلوي او حاجتونه پوره کوي لقوله تعالی ادعوني استجب لكم تاسو زمانه دعاګانې غواړئ د بس تاسو دعاګانې قبلوما او بیا الله تعالی وایي ان الذين يستكبرون عن عبادتي کم کچ زمانه د عبادت ته تکبر کوي زمانه د دعا نه تکبر کوي زمانه دعاګانې نه غواړي سيدخلون جهنم داخلين دعا ابو اذا دغه حاصل کما جنت ته جهنم ته داخلوما ولقوله عليه الصلاه والسلام پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای یستجاب الدعاء للعبد بنده دعاګانې قبل ولګيږي ما لم يدعو باذن او قطيعه رحم سو بر جاغه د ګناه دعا نه غواړي یا د قطع رحمي دعا نه غواړي قطع رحمي لکه مطلب دی وای چې یا الله مالا طاقت راکړي چې زغلا وکما یا الله مالا طاقت راکړي چې دا سړی قتل کما یا الله ته په خیر او برکت واجه وردم پس چې دا سټ تو ما یا دا چې ته یا الله زموږ خپل ملک یا الله زموږ امور مړکه او یا الله زموږ خزي او د قاون په منځ کې د پلانکی په منځ کې شر راولي نه دا مالم یستعجل وي بنده الله پاک دعا قبلې
خو کله ما لم يستعجل سو پورې چې دا بنده تعجیل نه کوي په قبل ولو پدا کې ولقوله عليه الصلاه والسلام ان ربكم حي كريم بشک استار ډیر ذات حیاناک دی ډیر زیات سخی ذات دی یستحیی من عبده اذا خپل بندنه حیا کوي اذا رفع يديه کله چې دا اوچت کیا بنده لاسونه الله تعالی ان يردهما صفرا چې الله تعالی خالی را واپس کی یعنی کله چې بنده الله تعالی د لاسونه اوچت کی نو الله تعالی دا حیا کوي د دې نه چې خپل بنده د لاسونه دا تش را واپس کی صفرا معنا تش خالی واعلم ان العمده في ذلك وي د دعاء قبل اول آداب د دعاء دي چې بهترین خبره صدق النیه یعنی یو نیت رښتینه وخلوص القویه او بل د زړه خالص کول وحضور القلب او د زړه حاضری د زړه حاضری په کې ضروری ده زمونږ حضرت فرمای وای منګه دعاګانې ولې نه قبليږي زمونږ د دعاګانو په نه قبلېدو کې یو وجه ده چې منګه دعا وایو دعا غواړو نو منګه دعا وایو تلاوت کوو یا الله مو پکې پلان مو پکې ما ته بدل لګي دا ما پسله کې سدي او بس موږ لګي او ځان لوي نو د دعا په الله تعالی وای ادعوني د مان دعا وواړې ما د دعا وایم چې د دعا وینو نه قبليږي دعا غواړې نو قبليږي ما او غوښتل دغه طریقه ده قال قوله عليه الصلاه والسلام ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه تاسو د الله دعا غواړې په داسې حال کې چې تاسو یقین لرونکي راغی په قبل اولو باندې واعلموا بواشي ان الله لا يستجيب الدعاء چې الله تعالی نه قبل دعا من قلب غافل لاهن د داسې بے پروا زړه غافل زړه بے پروا لا غافل او لا بے پروا ته ویلېږي غافل یو شی دی نو داسې دعاګانې الله تعالی نه قبلې واختلف المشايخ في انه هل يجوز ان يقول خا وازداد دعاء چې کنه د کافر دعا قبل ولېږي کنه قبل ولېږي نو بریږي د مشايخ اختلاف ته بعض وی چې هغه نه قبليږي ځکه الله تعالی فرمایي وما دعاء الكافرين الا في ضلال او بعض وی چې قبليږي ځکه چې ابلیس د ټول نغړ کافر دی هغه دعا وکړه چې ربي انظرني الى يوم يبعثون د دوباره راپورته کېدو پر الله مهلت راکې نو الله تعالی انك من المنذرين خو الى يوم الوقت المعلوم دعا به قبلوما الله پاک دعا قبول کړی دا نو تطبیق پکې دا نه کنه چې د دنیا په باره کې د کافر دعا قبول ولېږي او خدای اخر په باره کې واختلف المشايخ اختلاف کړی فی انه هل يجوز چې آیا جائز ان يقال چویل شي يستجاب دعاء الكافر د دعا د کافر قبل ولېږي فمنعه جمهور علماء کرام منع کړی دا ولی لقوله تعالی وما دعاء الكافرين الا في ضلال چې نه به بلنه د کافرانو مگر په گمراهی کې وي ولانه لا يد الله تعالی بل دا چې دا الله د دعا نه غواړي او الله پیژنم نو الله پیژندل نو لانه لا يعرفه ولانه وان قرب اگر چې اقرار کوي بل سره فلما وصفه بما لا يليق به کله چې دا الله تعالی د څه او صاحب بیان کړ چې الله تعالی نه مناسب نه فقد نقض اقراره بل سره د خپل اقرار مات کو وما روي في الحديث او هغه چې حدیث کې راغلي ان دعوه المظلوم وان كافرا تستجاب چې دعوت د مظلوم دعا د مظلوم اگر چې کافرونه دي دا دعا قبل ولېږي نو فمحمول على كفران النعمت نو هغه وایي چې لکه دا کافر دي کم چې لکه د نعمت نه شکر کوي دا استلای کافر نه وجوزه بعضهم او بعض کسانو چې دنه دا جایز کړی دي او چې د دعا د کافر د نه قبليږي ولی لقوله تعالی حکایت عن ابلیس چې الله تعالی د ابلیس حکایت بیان کړل چې هغه ربي انظرني یا الله ما ته مهلت راکې نو الله تعالی ورته فرمایل چې انک من المنذرين وهذه اجابه او دا جو اجابت ده پوښوي نو الیه ذهب ابو القاسم الحکیم او دې ته ابو القاسم حکیم او ابو النصر الدبوسی فإن صدر الشهيد وبه يفتى بده باندې فتوا ده پوښوي خدای تطبیق پکې ده چې دعا جنن د قبل ولېږي د دنیا لپاره او د آخرت لپاره نه قبليږي دا پوښوي باندې